بسم الله الرحمن الرحیم. د یو مهم عنوان څه ایمو معاشرو کې هم دغه ګناه کې مو کم و بیش آلوده یو، هغه د تحقیر کوله، بېعزتي کوله، یو بل سپکه کوله، یو بل پسې اشارې کوله، یو پیچوز یو بل سې کوله، یو بل سپک ګڼله. دا ډېر بد صفات دی، ډېر سخت مذمت شوی دی. حدیثو ته سترګې وغړو، یقینا انتهایي دې باندې اهل بیتو کلام کې مذمت راغلی دی. مثلا حدیث د خود لقمان پیغمبر په باره کې راغلی دی چې خپل زوی ته یا بنی لا تحقرن احدا بخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. زویا چوک کپړو وجنه جامو وجنه څه جامې کیدای شي هغه وي تونه کام کې مات ولوي یا جامې تا غوندې کې نه وي، هغه بېعزتي سپکه ما کوه، حقیر یې ما ګڼه، کام یې ما ګڼه، ویلې چې تا خدای هغه خدای رب یو دی. اندیشان سره پیغمبر حدیث دی چې تاسو کې پکار دی چې هیڅوک بل سپک نه کي، سپک یې ونه ګڼي، حقیر نظیر ورته ونه کي، کام نظیر ورته ونه کي، ویلې څه چاته دا پته نشته چې خدای څه ته ښه یې که خدای څه هغه ښه دی. اندیشان سره یو حدیث دی مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یې چې تاسو کې چوک هم یو مؤمن چې هغه بېنوا وي یا مثلا چوک یې وینه هغه پکار سپک ونه ګڼي، که سپک یې وګڼلو یاد وساته چې خدای داسې وایي چې هغه دشمني خدای سره وکړله، داسې کس اوره پورې خدای هغه نه لاس نه خلي څو پورې چې دا یې سپک نه وي کړی، دې سپکه نه وي شوي. او اندیشان سره حدیثو کې راغلی دی چې یو کس پکار دی ته غریبانۍ وجې نه یا بل شي وجې نه پکار سپک ونه ګڼې، که سپک د وګڼلو قیامت کې به خدای تا سپکوي، قیامت کې به خدای تا ضرور رسوا کوي. نو که څوک مؤمن وي، خدای نه ډار وي، خدای نه خوف وي، نو دغه حدیثو ضمن کې پکار دی مو دغه شي نه ډېر وډر شو، چېرې چاته سپک نظیر ونه کو، چوک سپک نه کو، چوک حقیر نه کو، هېچا سپکه ونه کو، هېچا بېعزتي ونه کو. لکه څنګه پیغمبر یې چې تاسو کې چوک پکار دی یو مسلمان بل مسلمان سپک نه کي، فإن صغیرهم عند الله کبیر. کیدای شي یو کس تاسو په نږدې وړوکی برېښي، تاسو په نږدې هغه کم وي، خو خدای څه هغه ډېر لوی کس وي، خدای څه حیثیت زیات وي. یو بل حدیث کې پیغمبر یې چې د آدم علیه السلام فرزندانو کې اندازه د یوه کس بدی دپاره کافي دی چې هغه یو بل مسلمان سپک وګڼي. یا شپږم مولا یې چې تاسو کې چې چوکه بل کس سپک وګڼي یاد وساته پروردګار علم یې چې هغه ما سره جنګ ته ځان تیار کړي، داسې وایي چې هغه ما سره جنګ کړی دی، زه خپل دوستانو بدله خپله خلم، هغه سپکه دغې دنیا کې کوم، هغه سپکه زه برزخ کې کوم، هغه سپکه زه قیامت کې کوم. کوشش وکړو انشاءالله هېچا سپکې سپورې نه، هېچا بېعزتۍ نه، هېچا ته سپک نظیر کولې نه ځان وساتو چې دا انتهایي بد صفت دی، یو مؤمن دپاره زیبا نه دی دا صفت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.